أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. پنځم زجر دے آیت کریمه کې هغه دا چې ته څوک منې کوې د الله د جومات نه. مساجد یو خو ګوره یو قوم ته نسبت وشي چې دا د فلانکي قوم جومات دی، ٹھیک ده. کله علماء ته هم نسبت کېږي دا د فلانکي مولوي صاحب جومات دی. دا غلط نه، دا صحیح کار دی. لیکن اصل مساجد پدے کے اختیار هغه د الله، عبادت با په مساجدو کې د الله. دیو جنا جمعهونه ټول د الله بیوت دي، د الله کورونه دي. نو یو سړی به هغه ته دا حق نه دی حاصل چې بل مسلمان د عبادت نه په جماعت کې منېږي. کار سوګي البته حرمین داسې دي چې حرمینو کې غیر مسلم هغه مسجد ته نشي تللی، بلکې حرمینو ته تللی هم نشي، پابندي ده. پاتې شو نور جماعتونه، نورو جماعتونو کې دا خلق د وعظ او نصیحت اورېدو دپاره تللی شي. دې باندې خو خلکو کتابونه لیکلي دي، ټیک ده. نجس به یې پلید به یې ځان له مسله ده، لیکن هغه نجاست نه دی چې ګنې ښکاره ښکاري. جماعت خو پې نه پلیدېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشرکان چې کله قیدیان کول نه کوم ځای به یې ساتل؟ مسجد نبوي کې ستنې پورې به یې تړل. او نجاست چې کوم دی هغه اصل کې هغې کې ظاهري نه دی بلکې باطني دی. یو غیر مسلم که ستا جماعت ته راشي، ستا مونځ ګوري بالفرض، ستا د قرآن لوستل ګوري، دې باندې ډېرو خلکو لیکل کړي دي او داسې شواهد یې پیش کړي دي چې ډېر هندوانو هغې غوښتل ده چې مونږ د دین د اصل سړي نه واورو. دا خو وایي خلک وایي چې مسلمانان داسې کوي داسې کوي داسې کوي. هغه وایي چې زه به کوم جومات ته تلم، نو عالم ته مې وویل چې زه هندو یم، ما ته وایي چې ته به نه راځې جومات. اخر کې یو ځای ته لاړم، کله مې هغه لیکلی دی، هلته مې عالم ته وویل، هغه وایي راځه کښېنه چې تا اورېدل غواړې موږ به ستا مخکې دین بیان کو. هغه چې جمعې لمونځ وکړه نه، هغه هندو یوازې نه بلکې هغې سره په سوونو کسان هغې اسلام قبول کړو. په دې پابندي نشته. اوس خو د خلک مسلمانان منې کوي، په هغې واضح لیکلي چې په دې جماعت کې چې کوم دی تبلیغیانو داخله ممنوع ده. دا کافر دي، څه مشرکان دي، ستا یو فکري اختلاف دی ورسره، بس دی. نو د اختلاف دا مقصد نه دی چې ته جماعت نه منې کوې. یا باید جماعتونو باندې به یې لیکلي چې د باله حدیث نه راځي، بلکې پنجاب کې موږ سبق ویلی دی پنډۍ کې، هلته کې خو طریقه دا وه چې کله به یو دیوبندی د بریلیانو جماعت ته لاړ او هغې ته پته ولګېده چې دا دیوبندی و، نه یو بیا هغه جماعت وینځه، هغه ځایونه به یې وینځل. دا زمونږ حالت جوړ شوی دی. دا د څه شي د وجې؟ دا د دې جزوي اختلاف د وجې، د فرعي اختلاف د وجې. یهود او نصارا یو بل سره ناله ګیراله، بیت المقدس باندې بخت نصر حمله وکړه، عیسایانو د هغه امداد وکړه د یهودو په دشمنۍ کې. هغه داسې تباہ و برباد کو چې ته بیا څوک تللی نه شو. د غیر مسلمو اتباع به یې کوله او یهودیان به عبادت ته نه پرېښودل. قرآن دغه شان صورت کې ومن اظلم یو تفسیر د دې دا دی. امام قرطبی دویم تفسیر د دې دا دی چې مساجد الله نه مراد مکه مکرمه کې د الله کور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوایلو کې خو به هغه ته جماعت کې به لمونځ کو، لیکن داسې وخت راغی چې بیا یې په دار ارقم کې پناه واخسته او نه به پرېښوده مسجد ته.
کعبې ته یې نه پرېښود، نو دا هم دې کې شامل دی. تو درې مې بیا دا ویلی دي چې زه ترجیح دې له ورکوم چې دې کې هر مسجد داخل دی. او بیا یې لیکلي دي چې که زنانه جومات ته تلل غواړي او یو سړی هغه منې کوي نو هغه دی من ازلمو لاندې داخل دی. دا امام قرطبي دلته لیکلي درې واړه خبره. دلته زمونږ خلک به څه وایي په ښځه خو د جمع مونځ نشته که نشته وی دا نه تپوس کوو چې په ښځه باندې په پردي واده کې ګډېدل شته؟ په ښځه باندې پردي مړي له تلل شته؟ خو ټول لګیا دي. دا نه لګي جومات سره ده. دا څه مسله نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کړی دی امام قرطبي د دې آیت لاندې چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. که زنانه جومات ته تلل غواړي مونځ کول غواړي ته مطمئنې چې لار کې امن دی مصیبت نه راځي نو بیا دې مونځ وکړي مه منې کوئ. دا ټول د الله او د رسول نه روان دي. ولې د دې مسلک دا دی مذهب یې دا دی. خو د الله او د رسول خبره ومنه بس. ومن ازلمو قرآن چې کوم دلته کې صیغه استعمال کړې ده ازلم. ازلم یو معنی دا ده معالم التنزیل لیکي چې ازلم به معنی اکفر او څوک لوی کافر دی ممن دا هغه چانه منع مساجد الله چې منې کوي د الله جوماتونه د دې خبرې نه چې یاد دې کړی شي په دې کې نوم د هغه او کوشش کوي د دې په خرابوالي کې. ازلم به معنی اکفر. د جومات خرابوالی څه دی چې خلک ورته جومات ته نه پرېږدي. خلک جومات ته ماشومان هم نه پرېږدي. مولیان پرې ډېر بد ګڼي او چې صف کې دی ورسره ودرو. دا بده خبره ده. خو دا دې ته فقه کې ښولی شي چې امرت سره مونځ نه کېږي. امرت هغه چاته وي چې د هغه ګیره برېت لاندې راخته. سوال دا چا سره مونځ نه کېږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا کشران صحابه څه کوي؟ دا بیچارهګان په دې فرق نه پوهېږي چې دا کومه فقه یا جزیه د لیکلې ده دی په کوم بنیاد لیکلی. د بارې ډېر بھیانک خبرې بس سړی وکړي. دا څه خاص علاقې دي چې هلته کې دا کار به کېده تلوت به کېده امرت پرستي کېده. د هغې خپل کتابونو کې ولیکل چې دی به جومات ته نه راځي. نه دا جوړ کړل خلکو. دا څه کوئ تاسو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جوماتونو کې دا ټول مشرانو ټول واریش خلکو نوی ځوان پکې نو مسلمان شوی چېرته. تفقه دی ته خو نه وي که چې وقتي طور چې فتوا ولیکله او تا د هغې نه مذهب جوړ کړو. څه غلط مذهب دی جوړ کړی؟ یو سړی چې جومات ته راځي او په جومات کې هم د هغه خیالات دغه شانتي پکار دی دله سزا ورکړی شي. دی دې په خپل ایمان ویرېږي چې جومات کې دا قسمه حرکتونه کوم. د خپلو کتابونو خبره به ومنئ. جامعۃ الرشید والا چې کوم مفتی رشید احمد صاحب دی رحمت الله تعالی علیه دا فتوا کې دا لیکلی دی چې یو حدیث کې دا راځي چې تاسو اول مونځ کې بالغان ودروئ هغې نه وروسته بیا نابالغه فلان 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 آخر کې ماشومان. دا شته حدیث. هغه وی دی حدیث څه مطلب دی چې داسې به کوې که نه دا یو انتظامی امر دی. هغه وی دا انتظامی امر دی چې کله انتظامی امر دی نو د هغې دلیل هغه دا پیش کړی دی چې ماشومان که ته یوازې ودرې نو نه هغوی په خپله مونځ کې او نه به د ته مونځ وکړې. نو ښه دا ده چې دا ماشومان په صفونو کې تقسیم کړې د یو بل نه لرې کړې نو دوی بروانې نه کوي. دا زموږ فتوا نه ده. دا د مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله مفتی رشید احمد لدھیانوی نیلوی رحمه الله مرګر ده.
سبق مرګره خلک هغه ته سخت وي. دا کم مفتیان چې فتوی ورکوي که نه، دی وایي متشدد چې کوم دی نه مفتی رشید احمد لدھیانوی دی. متشدد نه دی خو پوخ دی، بنیاد یې پوخ دی، کلک دی، ثقه دی. هغه د ډېرو خلقو غلطۍ ښکاره کړي دي. انشاءالله ځای راځي زه به ښیم تا ته د هغه یو نکته چې دې ځای کې هغه داسې ویلي دي. جماعت نه ماشوم نه منې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا، حسنین را روانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پسې را کوز شوی دی، بره نیولی دی، دواړه یې نیولي دي، مونځ یې ورسره کړی. ماشوم مسجد نه مه منې کوه. دومره ده چې یو ماشوم داسي چې پاک پلیت باندې نه پوهېږي، یا مور اکثر میندو له تربیت ورکول پکاري. تاره فوجیان دا اس پې کتلي، فوجیان اس پې پریډ کې شرکت کوي که نه کوي؟ کوي. چېرته بول براز یې کړي؟ نه دي کړي. هغه ټرینډ کېدی شي لیکن زموږ میندې ماشومان نه شي ټرینډ کولی، نری کړي، پوهېږي نه په دې. د ماشومانو د پیو ورکولو ټایم دارنګې د هغې د بول براز ټایم دا د مور په لاس کې دی، عادت اچول پکار دی. نو چې د هغې ټوله د لاس نه موبایل هغه نه لرګي صاحبه او ماشوم ته څه توجه وکړي. دا زمونږ میندو به کول، الله دې ټولې وبخي. په دې هغې پوهېدل چې د ماشوم تربیت څنګه کېږي. دا دې غیر تربیت یافته دي چې تربیت نه وي پکې، نو دا قسمه حرکتونه وي. میندو له پکار دي چې ماشومان هغې ته اوقات وښیي، وړاندې رستو کوي د هغې ټایمونه. دا ټریننګ اخیستی شي، د خوراک کاک ټریننګ اخیستی شي. پخوا د 2-3 کالو ماشوم چې به و هغې چې به کم ادب و نن لویو کسانو کې نشته، ولې نه ښیي ورته څوک. نو ماشوم ته خول پکار دی چې مسجد ته لړ شي، نو روانۍ مه کوه، یو غاړې ته به کښېنې، خاموش به کښېنې. تاسو زموږ د جومات کې وینئ دا ماشومان دی چاوالی ټکول نه یو، زه ورپې اواز راوباسم، مه کوه لکه دې خوا شه هاخوا شه. د الله کرم دی ښه مونځ کېږي، جمعې پر ورځ هم دا ماشومان وي، مازدیګر هم تاسو وینئ، نه شور نه زوږ، دا کېږي، دا پوهېږي. نارایقه شوي دي خلک ماشومان نشي پوهولی. دا ولې موږ دې له ترجیح ورکوو؟ یاد ساته چې د کم جومات په آخري صفونو کې ماشومان نه وي که نه، د دې نرسري نشته. دا نرسري دی زمونږ، دا بوزغلی دی زمونږ د اسلام بوزغلی. دا نوی نسل دی، دې ته توجه وکړئ. او نه هغه شان جوماتونه به وي کوم کې چې مونږ وخت تېروو. اوس چې سړی بوډا شي ټوخېږي نه به جومات ته راشي، مونږ به څه کوو؟ مونږ له ځوان زلمی سړی پکار دی چې هغه ته دین وښیو، هغه ته د عبادت طریقه وښیو. په نوي نسل ډېر کوشش کوئ دا جومات نه متنفر کوئ، او خپل عمل نه دا ثبوت مه ورکوئ چې ماشوم ستا نه متنفر شي، چې د هغه جومات سره عادت خوند پیدا شي. چې یو سړی ښکاره منې کول کوي، دا ډېر لوی ظالم دی. ومن ازلم، دا من ازلم قرآن ګڼ ځایونو کې ویلی دی، دلته کې مانع د مسجد دپاره ویلی دی. یو سړی جومات نه خلک منې کوي، د منې کولو بیا 2 طریقې دي. یو دا طریقه ده چې چاته ووایي چې ته مه راځه، دا خو ډېر لوی ګناه دی. خو بعضې څیزونه داسې دي چې انسان نه بل انسان نه هغې له کرکه ورځي، لکه ترخ نه بوی ځي بالفرض. ته سره څوک ودرېږي په جومات کې؟ که ودرېږي نه غریب بس پېمې بندې کړي چې پاکه روه. دا چې ده ته پته ده چې زما د خولې نه بوی ځي، یا زما د ترخ نه بوی ځي، یا زه دومره ګنده ټوخي کوم چې خلکو له الټۍ ورځي، خو ده له پکار چې دی مسجد ته نه راځي. خو دا ده لپاره عذر نه دی جومات ته راتلل، دا ده لپاره سزا ده، تیرې علاج وکړي دی. دغه شی دې پرېږدي. یو سړی د هغه په داسې جامو کې راځي چې اسخا دي، بوی دې ځي، نو دی دې مونځ کور وکړي.
لیکن دی معذور نه دی د منافقینو په فهرست کې راځي پکار دا چې دی دا خوی پرېږدي په دې نه پوهېږي خلک ملائکو ته د هغې څیز نه اذیت رسي تکلیف رسي کم نه چې انسانانو ته اذیت او تکلیف رسي د بعضې خلکو کار به صحیح پوزه به رابهېږي نه په لستوڼې به یې پاکوي هلکه تا له پوزې پاکول هم چل نه پرنجې به کوي ستا په مخ کې لا ټول پوار به ستا په مخ باندې وکړي دا ټولې بد اخلاقۍ دي په دې د جومات رونق بربادېږي پرنجې چې بني آدم کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په پوزه دې لاس کېږدي دې دپاره چې هغه پوار ښکته لړ شي جماعتونه په هغې کې به دا څیزونه نه وي ولې دې باندې جماعت کې خلک کم راځي بیا جماعت ډکول پکار دي زما خپل ایم دا دی چې جماعت کې موږ دومره فیسیلیټیز ورکو چې جماعت کې د خلک آرام سره مونځ کولی شي ښکلی چې یخنۍ کې ښه ګرمي او ګرمۍ کې ښه یخي په دې بنیاد چې یو سړی مونځ کوي چې صحیح طریقې سره مونځ کوي ښکلی مونځ کوي مزیدار مونځ کوي خپل حرکات او سکناتو باندې و یو سړی د جماعت نه متنفر کو که موږ خپل حرکات او سکناتو باندې متنفر کو نو دا هم ظلم دی ظلم دی دا ازلم شو د مانعینو بیا دې صورت کې 140 آیت کې راځي ومن ازلم ممن کتم شهادة عنده من الله څوک لوی ظالم دی دا هغه چانه چې پټوي ګواهي چې د سره یي علم ورسره دی او پټوي یې نو دا ډېر لوی ازلم دی نه دي پکار یو سړی عالم دی د یو څیز پکار دی چې خپل علم ښکاره کړي بیا سورة الانعام کے راضی 21 آیت کے ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا دروغ جنوں کے هغه سړی ډېر لوی ظالم دی چې په الله دروغ جوړوي بیا وروسته راځي په سورة الف لام میم سجده کې آیت 22 من ازلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها او څوک ډېر لوی ظالم دی دا هغه چانه چې هغه ته د الله د کتابونو د الله د کتاب آیتونه ورته وویلی شي د هغې نه مخ واړوي دا د ازلم فهرست تعالی قرآن درکړی مانعین د مساجدو نه دا ازلم دي کاتمین د گواهۍ کاتمین د علم دا ډېر لوی ظالمان دي ډېر لوی ظلم یې کړی دی په الله افترا کوونکي ډېر لوی ظالمان دي دا الله د کتاب نه مخ اړوونکي ډېر لوی ظالمان دي په دې خو په یو څیز باندې دوه درې جمعې تقریر کېدی شي خلک وایي د تقاریرو کتابونه ګوري چې نن به زه څه وایم قرآن ووایه بس څه نو ضرورت رسول الله صلی الله علیه وسلم به واعظ او نصیحت څه نه کو قرآن نه به کو خپلې خبرې به حدیث دا دواړه یو ځای کې نیمه ګنټه 3 پوه تقریر پې کېږي د بل چا د قصو ضرورت نشته دی او نشته لوی ظالم او څوک ډېر لوی ظالم دی څوک ډېر لوی کافر دی ازلم معنی معلم التنزیل کې اکفر کړی دی روح المانی معنی کوي ومن ازلمو لا احد ازلمو اس څوک ظالم نشته دی دا هغه چانه منع مساجد الله چې منې کوي بندوي جوماتونه د الله د دې خبرې نه یذکر فی اسمه چې یاد دکړی شي په دې کې توحید داغه توحید داغه اسمه توحیده بیزاوی او عالم دے امام بیزاوی محمد بن عمر دا کتاب دے انوار التنزیل تفسیر بیزاوی ورد آگے تفسیر بیزاوی شرح کړی دا شیخ زادہ وی هغه ته شیخ زادہ هغه شیخ زادہ دلته کې لیکلي دي چې عام لکل من خرب مسجدا من ازلم هر هغه چاته شامل دی چې جماعت خرابوي د جماعت د خرابولو یو طریقه دا هم ده چې هغې کې غلا کوه د ښکته کلي کې یو ماشومه دا راځي جماعت نه 2 ځله غلا وکړه
یو ځل یې کیړی پټې کړي، یو ځل تعلیم له سپلای بوټان پټ کړي. بر زنانو ځای ته هم څوک راځي، زنانو باندې چې څومره وس رسېږي نو هغه خپلې کیړی پټوي. خو د دې نقصان څه دی؟ د دې نقصان دا دی چې دغه خلق کې بالفرض نه وی راغلي، نو د هغې خیال به دا وي چې دلته کې خلکو نه پیزار پټېږي، بیا سبا راځي هغه. نو ستا په خیال خو به د یو کیړی وړي، خو دا خو ډېر لوی ظلم یې وکړو. د غلا لپاره تا د هیله مونځ ګزار معلوم دی. بار لړ شي که نه، بار لږ څیزونه دي، دا ظلم دی. جماعت کې به دا څیزونه نه وي. جماعت صاف ستھرا مسجد پکار دی، ښکلې مسجد پکار دی. د الله کرم دی، د الله احسان دی چې محنت دلته ښه پوره شوی دی. اکثریت د خلقو سم دی. دا ایک کا دو کیا د بار نه راشي. هغه دیوبند کې، د علوم دیوبند کې یو ځلې د یو امیر سړي نه چا پیزار پټ کړ. شیخ الهند مولانا محمود حسن لراغې سړی چې جی ګوره طالبان غلا کوي. ناغوره طالبان غلا نه کوي، دا څوک غل راغلی ځان یې طالب جوړ کړی، طالب په جامه کې غل راغلی. دا راشي خلک دې سره که بالفرض دا میلو شي که لږ سختۍ سره نمټاول غواړي. دا نمونه د عبرت ته جوړول پکاري دې دپاره چې جماعت حفاظت وکړی شي. دا بېجا سختي نه ده، دا په ځای سختي ده. د هغې ریکارډ ما سره شته، د هغې ماشومې او انشاءالله ګورو به ځای ما ته معلوم شوی چې کوم ځای نه راځي. دا ډېر لوی ظلم دی، نهایت ظلم دی چې ستا وسیله په جماعت رسي. دا ظلم دی، ظلم دی. د جماعت نه بعد چا د منع کولو کوشش نه کوو. که هر لحاظ سره ته جماعت کې مانع جوړېږي، دا به نه. او نشته لوی ظالم د هغه چا نه منع مساجد الله چې هغه منع کوي د الله جماعتونه ان د دې خبرې نه یذکر فی اسمه چې یاد دې کړی شي په دې کې توحید د هغه. لیس عام لکل من خرب مسجدا من ان یصلی فیه ویذکر فیه اسمه. یا وګوره یو سړی جرم کوي، لکه منافقین یو جماعت جوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک لته هغه ته ویل یا رسول الله مونږ جماعت جوړو، راشه هغې شروع وکړې، افتتاح وکړې. هغه ویې ښه زه به وکړم. تبوک نه چې راشم وبکم. تبوک نه چې راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله وحی راولېږله چې لا تقم فیه ابدا، په دې جماعت کې چرې ونه درېږي. لمسجد اسس علی التقوی احق ان لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم سے الفاظ دی پکې چې تقوا باندې کوم جماعت اول جوړ کړی شوی دی، نو هغه د دې حقدار چې ان تقوم فیه. هغه مسجد الضرار اصل کې د مسلمانانو جم ګټېلی نقصان ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ولېږل، ویې فرمایل دا اوس وځوئ. داسې یو جماعت دي چې د هغې نه داسې قسم شرارتونه خورېږي، حکومت له پکار چې پای بین لګوي. دا پای کې نه راځي. پښتنو کې یو بیماري ده، هغې نه ځان ساتل پکاري. یو جماعت وایي نو خوا کې سمدستي بل جماعت جوړ شي. ولې؟ په یو وړه خبره به اختلاف پیدا شوي. زه به راوم اګره کې په شماله کنډې جنځای کې مونږ به هلته یو جماعت کې لمونځ کوو، نو یو جماعت کې د بل جماعت چنه وه. نو ما یې چې عجیبه خلک یې، تاسو هم د جمعې لمونځ کوئ، هغه هم د جمعې لمونځ کوي. نو یو جمعه به یو استاذ تقریر کوو، په لوډ سپیکر به د جمعه بل کوو. جماعتونه لمونځونه یې ځان له ځان لوخو. نو مې دا یو کېدی نه شي. وی دا خو چې موږ د پښتو د وجې بل نه جدا کړی. دلته کې قرطبي ډېر احکام لیکي، لکه یو حکم یې دا لیکلی چې د یو جماعت به دوه امامان نه وي. او بل یې دا لیکلی چې په یو جماعت کې به دوه جمع هم نه وي. دلته نږدې یو کلی دی پای کې په یو ټایم دوه جمع کېږي. د جماعت خو مقصد اجتماعیت دی. چې تا اجتماعیت ته نقصان ورکړو نو جماعت د څه شي دی؟ دا ډېر لوی ظلمونه دي، ډېر لوی ظلمونه. اته ما یې ستا هټول زور دی ځای راغی چې نالۍ کې هم ده، نالۍ کې هم ده، د ادینا کې هم داسې مساجد دي
هغه تقسیم چې کړی د خپل آبادو که نه هغه داسې شمالن جنوبن کړی او دغلته چې لړ شي دینا ته لړ شي نو یو جماعت کې به د بل چنئ نه بلکې به د بل چنئ نه بلکې به د بل چنئ څه مطلب یعنی مسجد خو دې د دې لپاره چې خلق بالته کې راځي اجتماعیت ځای دی او چې کله گنجائش ته پکې نو په هر چم کې ته څه جومات جوړ چې جوړه دواړه یو ځای کا کنه پښتو به ولا څوک سرته کوي چې نه چې زموږ پښتو څه شو دا خو پلان کو جومات ته را پلان کو جومات ته وې دا الله نه شو نو مساجد الله خو نه شو هغه ټول زور پښتو ته لړو بیا اسلام ته لړو پښتو کله کله اصل له پښتو ماته یې د ایمان پښتو ماته شوي اسمه نسم مراد ده هو توحیده اسمه توحیده کعبه نه ولې منې کول مسلمانانو په دې وجہ چې پې کې توحید ذکر نشي ته یو جماعت ته لړ شال ته الله توحید شروع کا او تا به سمدستی سو وي پنځپیریان باندې جماعت ته نه راځي لکه موږ پنځپیر کې سبق نه ویل هر سړی چې توحید بیانوي اوس ورته پنځپیری وایي پخوا به ورته وابي وي کله ورته اهل حدیث وایي بس زموږ استاد به ویل د الله شان دی د حق پرستو نوم هر وخت بدلیږي را بدلیږي کله خلک یو خوا ته اړي کله بل خوا او د باطل پرستو نوم چرې نه بدلیږي یا و مشرکی یا بدعتي دا نه بدلیږي دا نور بدلیږي را بدلیږي وسعی فی خرابها او کوشش کوي د دې په خرابوالي کې ابن کثیر دلته لیکلی دی د دې نه دا مطلب نه دی چې ته جماعت رنګ روغن خوږه دا کوي خرچونه خلک د دارالعلوم دیوبند فتاوا کې د نورو فتاوا کې یو مسله لیکلې ده ستا نو خلک تپوس نه کوي موږ نه کوي موږ ته معلومات وي دلته نږدې یو کلی دی کې یو جماعت جوړ شوی تیار جماعت بل سړی راغی هغه دا محراب ولې زه سموم اخراجاتو اندازه دا و چې په ټول جماعت څومره خرچ شوی و هغه یوازې په محراب کې ده ستاسو کلي کې وکړه نه د دې کلي کې واته کاله کېږي دې مسله دا قسمه حرکتونه کوي خلک په دې څه کېته د جماعت آبادۍ دغه نه دی د جماعت مناره هلته جوړه کړې 3 لک روپۍ به لګولي اصله دا که ستا د خپل جیب نه نو اسراف دی او چې چندې پیسې بالکل حرام دی حرام کار دی دا که ناره د اسمان نیمې ته ورسره نه چلو شو د دې مونځ ګزار ته څه فایده ده مونځ ګزار له ګرمې اوبه ورکه دا یې کې فایده ده هغه له کمره یخه کا کمره والا ګرمه کا بلکې هغې نه لږ مخکې لړ چې څوک مونځ له راځي او کپ چای پیس کوه چې بھائی سردی د سارے مالې چای څکي پوهېږې که ورته څه خیر ملو شي په دا یې څه خیر نشته عرب یې کوي نو دا یې خپلې پیسې دي یې چندې نه کوي هغه ما پیش کوو دلیل کې چې هغې یې کوي هغې یې کوي نو د هغې خپله پیسه ده چا چې د چندې پیسه لګولې ده په دې معامله کې دی د الله په نیز ګنهګار دی او دی به د هغې حساب کتاب ورکوي چې کوم څیز دپاره چنده ورکړی شوې ده دا د هغې دپاره دی د جماعت عمارت آبادۍ نه مراد دلته کې صافي خرابیا کوشش کوي د هغې په خرابوالي کې ماحول خرابوي د مسجد تبصرې کوي په خلقو باندې غلطې اولئک دغه کسان ما کان لهم جایز نه دی د دپاره مناسب نه دی د دې دپاره یدخلوها چې دې ته ور داخلي شي الا خائفین مگر په یره د الله کور ته داخلېدو څه طریقه ده خوف سره دې لړ شي دا زموږ د خلکو چې کوم تګ د مساجدو ته دا غلط دی سیدہ عائشہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې به زما د کمرې نه راووت آسمان ته ویې وکتل بیا فرمایل اللهم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اذل او اضل اعوذ بک من ان اضل او اضل او اذل او اضل 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 او
او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. دا څوک نه وایي دا دعاګانې، ځکه ټول د ګمراهۍ بوتان دي. کله چې به راوته دا دعا به ویله چې یا الله زه پناهي غواړم ستانه د دې خبرې نه چې زه یا په خپله ګمراه شم یا د بل څوک ګمراه کم، یا د خپله ذلیل شم یا د بل څوک ذلیل کم، یا د بل چا سره جاهلیت سکار وکم یا د ما سره جاهلیت سکار وشي، یا د زه په چا ظلم وکم یا په ما د ظلم وکړی شي. هغه وایي چې کلما خرجه، هر کله چې به ووت دا به ویښ. نو کور نه چې به راوته نو فرمایل به بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. و چې دا وایي سړی حدیث کې راځي نو ملائک ورته وایي کفی ته، الله ستا کفایت وکړه زه په مخه. چې بیا جماعت ته راځي نو د هغې څه طریقه ده، سر د ښکته کي سړی ولې دا الله کور دی. دا الله د ذات کبریا چې څوک پېژني دا الله د کور ته داخلېدو چل غله ورځي. زموږ خو عادت جوړ شوی دی، خیخ په مخ کې شوه ګسخ په مخ کې شوه، دې پورې خلک خاندي. تپوس ته وکړي وي ته ورته په برغه ور داخل شي خو خور له برخه ورکړه. دا طریقه ده. د خور د برخې خپل حیثیت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خپل حیثیت دی. دا عجیبه عجیبه علما تېرېږي. څه وایي نو سنت سپکاوی خو مه کوه که نه، ولې به برغه ور داخل شي. سنت دی دغه چې سړی دی اعوذ بالله السمیع العلیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایي اللهم افتح لی ابواب رحمتک والصلاة علی رسول الله والسلام علی محمد. دا نشي ویلی، مختصر دی وی اللهم افتح لی ابواب رحمتک، یا الله ما در خپل رحمت دروازې پرانیزې. دا خوف کې ور داخلېدل دی. بیا جماعت ته چې لاړ شي نو ګپ شپ مه لګوه، ډلې ډلې مه کښېنه، بلکې لاړ شي جماعت کې مونځ ټایم د 2 رکعته مونځ وکړه، قرآن لوله، ذکر اذکار وکړه، درود ووایه، چا سره د نیکۍ خبر وکړه، لیک سلیک وکړه. چې دې کې یو کار نه کوې نو لیسکت، خاموش کښېنه. نو د الله کور کې چې یې نو د خوف حالت کې به خوف دا مطلب نه دی چې ستا په مرۍ څوک زور کوي، نو دی ته د احترام خوف وایي. د الله د کور عزت به کوې، د هغې په بنیاد به ته یېرېږي، بې عزتي ونه شي، بې ادبي ونه شي. پنډی شیخ القرآن دی الله وبخي، دې آیتونه چې ورغه سم جړل به یې ابه ویل زموږ دا ظالم قوم دی د انسان هغې ته دربار وایي، هلته کې ټوپۍ په سره چولي سر یې ښکته کړي، سوڼ سوڼ به یې جوړ کړي جاړي، لیکن د الله د کور په احترام نه پوهېږي. د قبر خوا کې دا خلک څه چل کوي، او تایي ته کتلي د هغې د غیر الله مخکې څومره باده وایي، او زمونږ خلکو کې څومره عقل پند نیغ به شوي، لکه د عقل پند پرېږده. الله کور ته داخلېږي خوف سره داخل شه، یرې سره داخل شه، او چې جماعت ته لاړ شي جماعت نه خپله برخه واخله. ان يدخلوها چې دې ته ور داخل شي الا خائفین، مگر په یره روان دي. لهم فی الدنیا خزي، د دې دپاره په دنیا کې رسوایي ده. د الله د کور بې عزتي چې کوي دا رسوا سړی دی، دا بې عزته سړی دی. د الله کورونه جوړوئ ښه. رستو به سورة توبه کې قرآن فرمایي انما یعمرو مساجد الله، ورپسې من آمن بالله والیوم الاخر. الله د کور په تعمیر کې کوشش کوئ، خپله برخه اخله. دا د ایمان علامت ته په الله او د ایمان بالآخرت علامت ته. ځان مستغني کوئ مه دی نه چې ځان دې سړی مستغني کړي. هر ځای جومات چی د الله کور جوړېږي، خپل حسب توفیق پې کې خپله برخه اچو، څومره کولی شي. نو هغې به دا جوماتونه د الله ایښ. رستو به قرآن فرمایي ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دا جوماتونه ټول د الله دي. په دې وایه جوماتونو کې د الله نه سوا بل چاته را مدد شه مه وایې. کور د الله دی، پکې یا رسول الله چې وایي څه کې لګه
غیبانه आवाज़ دا د امداد لپاره دا جایز نه ده. دا دعا د غیر الله دا جایز نه ده. الله د کور د هغې ځان له شاني. پخوا به علماو څه ویل جومات کې په منډه مه ګرځه، او بیا به دروغ وایي دې ځمکه چې کوي دا ژوندی دا په سړي ګواهي کوي. غلطه مسله مه کوه که نه. دا ورته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله مونځ ولاړي نو تاسو جومات ته په منډه مه راځئ. دا د وقار او د تمکنت د تسلی خلاف ده. عزت او احترام سره راشه، په دمه دمه راشه، منډې ترړې مه وهئ. حدیث ولا نه وایي ځان ورته کیسې کوي دا ځمکه ژوندی ده. څنګه ژوندی ده؟ سړی بیا تپوس کوي څنګه ژوندی ده. لهم فی الدنیا خزي، د دې لپاره په دنیا کې خزي رسوایي ده، او دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب لوی دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. دا متعلق دی ومن ازلم سره. یو سړی د جومات نه بند کړی شو. ډېر خلک داسې شته دی جوماتونه نه بندول کوي، پلان کې به جومات ته نه راځي او پلان کې به نه راځي کوي، بعضې میټینګونه وکړي خلک. دا درس و تدریس والی نه خوښ، دا منې کېږي. نو که ته یې منې کړې نو خفه کېږه مه، کور مونځ کوه نو. که ته یې منې کړې چې نه به راځې ټیک ده، ستا جومات نه سنبھالې مونږ خو یې نه د الله جومات دی او تا ځان له جوړ کړی. دی بله مسله جوړه کړه چې یو سړی دی هغې بالفرض مسجد وقف کړی دی، دی د څوک منې کولی شي؟ نه، سوال نه پیدا. که دوست دی او که دشمن دی، دی منې کول نشي کولی. دا وقف لله تعالی، دا الله لپاره وقف دی. چې کله وقف کړی شو نو هېڅ څوک په دې کې ترمیم هم نشي کولی چې دا یو مرله به دې خرڅ کړو. چې څومره جومات احاطه ده دغه احاطه ده. البته که هغه جومات د هغې چم په خلکو تنګ شي بیا په هغې کې مسله کېدی شي. هغه مسله هم د احنافو په نیز نه، د احنافو مسلک دی ډېر سخت دی. دی هوی چې یو جومات ته وقف کو به دا به جومات وي که دا هر څه کېږي، که دا کافي دی او که کافي نه دی. لیکن نورو مسالکو کې دا شته دی چې دې سره که خوا کې ځای اخیستی شي نو سره دې واخیستی شي. که بالفرض داسې کېدی شي چې دا بدل کړی شي نو بدل دی کړی شي. خو هغه نور مسالک دي، احناف نه دي قایل د دې خبرې. اوس خو خلک عجیب و غریب ذهنیت ساتي مسجد باره کې. او چې کله ته بند کړی شي نو بیا ولله المشرق والمغرب، مشرق او مغرب، مشرقین او مغربین، مشارق او مغارب، دا ټول قرآن مجید فرمایي. مشرق بروزن مفعل، دا نحو صرف چې څوک ښیي که نه نو هغې وي دا چې کوم دی دا غیر فصیح دی، دا بروزن مشرق پکار دی. لکه په قرآن کې غیر فصیح نه وي، نحو صرف د قرآن نه زده کوه. قرآن دا وزن یو ځای نه دی استعمال کړی. مشرق مغرب، مشرقین مغربین، مشارق او مغارب شپږ صیغې دي او دا غیر فصیح دی. تو وایې چې اسم ظرف چې کوم دی هغه د مفعل په وزن وي او د مفعل په وزن وي. خپله قاعده بدله کړه، یعنی مشرق او مشرق، مغرب او مغرب. ولله المشرق والمغرب، او یوازې دا الله لپاره طرفونه د مشرق او د مغرب دي، او شمال او جنوب هم. دې ته حذف مقایستن وایي. د قرآن بلاغت زده کول پکار دي. حذف مقایستن عربی کې دا کېږي نو دې تعلق لټریچر سره دی، عوام په دې نه پوهېږي دا څه شی دی. څه راته ووایه طرف که مشرق دی او که مغرب دی او که شمال دی او که جنوب دی، دا ټول د الله دی. فاینما تولوا فثم وجه الله، نو تاسو چې هر ځای ارخوا مخ کوئ فثم وجه الله. وجه معنا مونږ اوس وکړه توجه. ته چې هر ځای که ته مشرق کې او که مغرب کې چې مونځ کې نو د الله توجه ورته ته حاصلېږي.
دا الله توجه دا وتا ته حاصلېږي. څوک د وجهن معنا هلته کې ثواب والی کی فسمعوا الله هلته د الله ثواب موجود دی. که ته کور کې مونځ کوې او که جماعت کې کوې او که بل ځای کې کوې که بل ځای کې کوې الله به اجر درکوي. د یو سبب نزول دی به انشاءالله وایو خو د خالی په ورځ کې خیري ښه سبا جمعه ده انشاءالله. ان الله واسع علیم، یقینا الله دې فراخي راوستونکی او عالم پار څه پوهه.